عزتمن مسلمانانو د افضل البشر سید الرسل خاتم النبیین محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت سلسله جاری و 13 جمعه د سفر په وجه پکې ناغراله او اوس بیا هغه سلسله طرف ته عود کړ د سیرت طیبه په لړ کې د هجرت واقعه بیانې ده محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله غار سور تلاړو او وسره ابو بکر صدیق رضی الله عنه ملګری په غار کې دریش په تیری دغه دوران کې مشرکین چې غي محاصره د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د کور نه کړی و او باغې محاصره کې د دې د مخکې نه د قتل اراده و او بیا خائب او خاسر ذلیل او رسوا مختورن پاتې شو او دا واقعه تاسو ته بیان شي الله جل جلاله خپل پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په حفاظت سره د غي د حصار نه د غي د ګیرې نه اوست د غي بوړان دی غي ولا او الله پاک په هر څه باندې قادر دی او هر څه کولی شي هغه ته د غټو غټو لښکرو د چا د قوت او د طاقت او د بری جنبې ضرورت نشته چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم غار سور ته په حفاظت سره ورسېدو مشرکین دغه صفات شول کله یو خوا منډې کله بل خوا منډې د ابو بکر صدیق رضی الله عنه کور ته هم لاړل او چې کله تاسو کو د حضرت اسماء رضی الله عنها نه چې دغه وخت کې رجینې و معشومه و چې پلار د څه شوې ما ته پته نشته نو ابو جهل و ته په مخ باندې سپېړه ورکړه او بیا د هلته نه د مکې په یو کوڅه کې په بله کوڅه کې منډې بیا چې کله په آبادۍ کې دننه ونه موندو نو اعلان یې وکړو چې چا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یا ابو بکر د دواړو کې یو کس هم مړ یا ژوندی راوست نو موږ به هغه ته سل اوښان ورکړو خلک خواره شو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په غار کې 3 شپې تېرې کې د هغې کیفیت تاسو ته بیان شوی په څلورمه شپه نبي کریم صلی الله علیه وسلم د غار نه ووتو د هجرت په سفر باندې روان شو کله غار ته دننه شوی او کله ووتو هجرت کله شروع کړو د یوم الخمیس پنجشنبه د زیارت په شپه باندې غار ته ننوتې دی بیا دغه د زیارت شپه د جمعې شپه د هفتې شپه د زیارت په ورځ باندې ننوتې د جمعې شپه د هفتې شپه د اتوار شپه دا 3 شپې په غار کې تېرې کړې او بیا د دوشنبې شپه د پیر د څلورم په هغه شپه باندې بیا مدینې منورې ته هجرت شروع کړه د پیر ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدایش هم د پیر د ورځې دوشنبه څلورم ورځ او هجرت شروع کړه په دغه ورځ ده او هجرت ختم شوه په دغه ورځ ده رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله حالات به د مکې بیانېدل
دا عبدالله ابن ابي بکر په ذریعہ عامر ابن فوهیره د به څاروي راوستل او د پیو انتظام به کولو او بیا چې کله سفر د هجرت شروع شو نو عامر ابن فوهیره وسره ده رسول الله صلی الله علیه وسلم ده ابو بکر صدیق رضی الله عنه ده او دلیل چې د لارې د پاره رهبر د لارې د خودلو د پاره غشت دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم امیر نو د پیغمبر په موجودګۍ کې بل څوک امیر نشي جوړېدی دا صرف د لارې د خودنې د پاره نیولې لار راغله رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه شپه باندې روان شو دا د څلورم شپه وه دغه وخت کې کافر هغوی ساړه شوي وو د هغوی هغه ګرمه ګرمي ختمه شوه پوه شول چې چېرته درک نه لګي شته دی نه درې شپې پې تېرې شوې خو هغه اعلان یې په خپل ځای باندې و که چا چېرته هم دا کسان ولیدل چې کله خپله مایوسه شول نو بیا دا اعلان وویست په دې کې یو قسم چا راوسته نو هغه ته به سل اوښان ورکړو رسول الله صلی الله علیه وسلم ابوبکر صدیق رضی الله عنه دا وړه غونې قافله د سمندر په غاړه باندې لار اختیار کا او روان شو دغه سمندر بحر احمر یا بحر قلزم په نوم باندې دی اوس هم او دا داسې د سمندر د غشي په شکل کې داسې لوی رو تیر شوی دی تر هغه مصر ته رسېدلی دی او بیا د دې په سر باندې وادي سینا راځي په دې کې ډېره علاقه د مصر په قبضه کې ده بیا د دې نه پورته په شمال کې یو سمندر دی ورسره لنډ هغې ته بحر روم وایي دا بحر روم او بحر قلزم یو زمانه کې بیل بیا دغه بحر روم او بحر قلزم یو ځای کړي دي مصنوعي سیند د دې په منځ کې وتی دی نه د بحر روم نه بحر قلزم سره د سیند د دواړه سمندرونه یو ځای کوي هغې ته نهر سویز وایي سویز علاقه ده د هغې په نوم باندې دا مشهور دا فرانس په یو زمانه کې که نسته نن سبا چې څومره مسلمانانو ملکونو باندې حملې کېږي او د امریکې نه بحري جهازونه راځي نو هغه ټول په دې لاره باندې راځي دغه خلیج په د سعودي عربستان په شمال کې او په جنوب بحیر عرب کې چې څومره بحري بیړۍ ولاړې دي سمندري جهازونه او د هغې نه د هوایي جنګي جهازونو پرواز اوچتېږي او پورته کېږي دا ټول په دغه لار باندې او د دې کرایه یو زمانه کې فرانس وصولوله دا یو پوره دروازه د مصنوعي سیند دی دومره غر کې که نستی دی چې په هغې کې سمندري جهازونه داسې براتلی راتلی شي مخکې به د افریقې د بر اعظم جنوب نه جهاز لاړو هلته به تاوېدو او هلته به طوفانونو سره مخامخ شو ډېر جهازونه به داسې وو چې هغه به غرق شو اوس په دې لنډه لار باندې راځي نن سبا دا د مصر په قبضه کې او د دې کرایه چې کوم په دې باندې جهاز تېرېږي وصولوي نو هغه مصر وصولوي او که مصر دا وغواړي چې دغه د کافرو تګ راتګ په دې باندې بند شي د هغوی تجارت په دې باندې بند شي د هغوی د بحري بیړو راتلل په دې باندې بند شي د مسلمانانو ته به دا پریشاني نن سبا چې کومه بهرحال رسول الله صلی الله علیه وسلم د دغه سمندر په غاړه دی روان شو مدینې منورې ته ځکه چې مدینه منوره هم د بحر قلزم په غاړه ده خو بلکل په غاړه یې نه ده څه فاصله کې او مکه مکرمه هغې سره خوا کې جده ښار دی جده بلکل ساحل سمندر د پاسه ده او مکې مکرمې او د جدې ترمنځه لږه فاصله ده تقریبا 76 کیلومیټر جوړیږي یا کم و بیش نبی کریم صلی الله علیه وسلم داسې لار اختیار کړه چې هغه عام لار نه وه
چې چاته پته نه لګي. دغه قافله روانه شوه. نو سراقه ابن مالک ابن جعشم دا یو کس دی دغه وخت کې مسلمان شوی نه دی. کفار قریشو اعلان انعام استو اعلان کړو چې چا دا کسان راوستل نه یو کس په سر باندې سلو خان. نو سراقه ابن جعشم وایي چې زه په خپل مجلس کې ناست وم، یو ځل ځکه چې خلک یک شو چې هغوی خو نشته، ناڅاپه یو سړی راغله دغه مجلس ته چې زمونږ د قبیلې و. نو دی په هغه مجلس د پاسه ودرېدو. دی وایي چې ما څه کسان ولیدل په ساحل سمندر باندې روانو، لرې ځای نه مې ولیدل او ما ته داسې ښکارېدل چې دا محمد دی صلی الله علیه وسلم. دا خلک ما ته ښکارېدل. نو دا سراقه وایي چې ما هغه ته ووایي چې دا غي نه دي، دا بل څوک دي او دا څه کسان دي د مکې د هغوی نه اخرق شوی دی، څاروي ته نه بېدرکه شوي دي، د هغې په لټون پسې ګرځي. دا هغه کسان دي او زړه ته مې ښه کلکه پرېوته چې دا همدغه دی محمد صلی الله علیه وسلم دی. خو هغه ته مې د دې خبرې اظهار په دې شکل کې ځکه وکړو، ما وی چې اسینې بل څوک لاړ شي دا انعام بل څوک وصول کړي. زما په خپل زړه کې دا لالچ و چې دا انعام زه واخلم. نو دا سراقه ابن مالک وایي چې ما لږ ساعت تېر کړو. نو لږ ساعت پس هغه ته چې مې دا خبره وکړه نو خلک چپ شو. بیا زه خپله پاڅېدم څه وخت پس کور ته لاړم او یو وینځې ته مې وویل چې زما اس هغه په بدل لار باندې زما د کور نه وباسه او فلانکې غونډۍ څخه یې ورسو هلته یې بوځه. ما ځان سره برچه واخیسته شل او د هغې چې کومه خوله وه نو هغه مې ښکته په ځمکه باندې کېښوه او لاس کې مې بره نیولو. دا د هغه زمانې وسله وه. نن سبا چې څوک دا په لاس کې والي نو دا وسله نه ګڼلی کېږي، د هغه زمانې وسله وه. دا خوله مې پورته ځکه نه ونیولي چې ما وی اسینی د دې لمعان او د دې پړک په وجه په ما باندې څوک شک وکړي چې دې جوړوي پسې روان دی. ځان به پسې مې دغه راښکله. نو چې زه ووتم اس تیار ولاړ دی، په هغه باندې زین اچولی شوی دی بلکل تیار. زه په هغې باندې سور شو او اس ته مې پونده ورکړو روان شو. هغه سړي چې کوم رخ خولی او کوم طرف نه په هغې طرف پسې زه روان شو. دی وایي چې کله زه نږدې شم، بعضې کتابونو د سیرت لیکلي دي چې 3 ځله د ده اس ټکره خوړلي ده، بودړه یې خوړلي ده، مخ په وړاندې را پرېوتی او بعضې یو ځل ذکر کړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ابوبکر صدیق وایي د خوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم عادت مبارک ده چې کله به په لار روانو نو لا يلتفت يمينا ولا شمالا، یو خوا بل خوا به یې نه کتل، نه یې روان. دا د هغوی د جرأت دلیل دی، د بهادرۍ زړورتیا الله جل شانه ورکړي او بهادر زموږ خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډېر زیات. او ابو بکر صدیق رضی الله عنه اخوا دیخوا کتل هغې وجه دا وه چې هغه سره فکر او غم ټول د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکې ذکر شوي چې څوک ورته نقصان نه رسي. ابو بکر صدیق رضی الله عنه سراقه وکتل، لرې نه سړی را روان دی په اس باندې دوړي کښي. وایي چې یا رسول الله دا خو د دشمن کس ښکاري او مونږ ته را رسېدو واله دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل لا تحزن ان الله معنا، غم مکو الله جل شانه زمونږ سره دی. او د لا تحزن د دې ټکي وضاحت تاسو ته مخکې هم بیان شوی چې دې نه معلومیږي چې خوف یې نو په خپل نفس باندې بلکې غم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دې ته څوک اذیت او تکلیف ونه رسي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه کافر ته بد دعا وکړه او بد دعا یې څه وکړه اللهم اسرع، یا الله ته وغورځئ. پیغمبر علیه السلام کافرو ته بد دعا کړي، د خیري کړي مشرکینو. بعضې خلک وایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم چېرته بد دعا نه کړه.
او دی وایي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت دا دی چې هر چا ته به د هدایت دعا کې خیره به چاته نه کوي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه خلقو ته بد دعا کړې ده چې چا دین اسلام ته سپک ویلي، سپکې کتلي، د الله جل جلاله په باره کې سپکه وینا کړې، یو نفس کافر وي، یو ګستاخ او مستهزئ وي او انتهایی مضر وي. نو چې کوم مضر خلق به کافر او مشرکینو کې وو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغوی ته د هلاکت او د تباهی او د بربادۍ دعاګانې کړي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل ذات لپاره چانه بدله نه ده اخیستې، د خپل ذات لپاره، خو من حیث انه رسول الله، په حیثیت د الله د رسول چې چا هغوی ته مخې ته دیوالونه درولی دي او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کومه ذمہ داری د منصب د هغې د رسالت او د نبوت د منصب ذمہ داری وه، هغې کې بندیزونه درولی دي او هغه لارې باندې ورته تکلیف رسولی دی چې دی دا کار نه کوي او هغه مختلف ضرر او استهزاء او تمسخر رسول الله صلی الله علیه وسلم بدوه. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د الله جل جلاله په منځ کې چې کومه رشته وه، هغه رشته چا د پرې کولو کوشش کړی دی، د پیغمبر علیه السلام خیرې کړي. عقبه ابن ابي معيط د مصبه حالت کې په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې دا حلال کړی شوي اوښ لرې او د هغه ګن بلا غراړل او چې څنګه سجدې ته پرېوته نو په دې ولو د پاسه یې ورته کېښود او رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چې کله هغه ګن لرې شو نو دته هم بد دعا کړې خیره، اللهم علیک بعقبه، اللهم علیک بابي جهل، یا الله دا عقبه ونیسي، دا ابو جهل ونیسي، ځکه چې ورپسې شاته مشن چې و او په دغه منصوبه کې شریک کافر چې کوم ناس نو د ټول پکې شریکو نو ټولو ته یو کس ته نوم یې اخیستی دی، بد دعا یې کړې، اللهم علیک بقریش، یا الله دا خلق ونیسي، هلاکې کې بربادې کې، بد دعا یې ورته غوښتې رسول الله صلی الله علیه وسلم. خو کله د بد دعا نوعیت مختلف، دغه وخت کې چې کله دا سراقه را روان دی نو صرف دومره یې ویلي اللهم اسرع، یا بله جمله د دې په ځای باندې راغلې ده، یا الله ته دا سړی وغورځوي چې څنګه یې دا دعا وکړه نو د اس خپې په ځمکه کې ننوتې او په سخته ځمکه کې ننوتې. بعضې وایي چې تر ګوډو پورې د اس خپې لاړې ځمکه کې، او بعضې وایي تر سینې پورې د اس خپې په ځمکه کې لاړې. دغه سراقه اواز وکړو چې بس دی تاسو ته زه څه نه وایم، خو ما دپاره دعا وغواړه چې زه خلاص شم. اس خلاصېدو نه، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د خلاصېدو دعا وکړه، نو اس دومره په قوت او په زور سره د هغې ځمکې نه راووتو چې د هغه دوړه پد بره وخته. نو سراقه نبی کریم صلی الله علیه وسلم پسې بیا را روانو، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایي چې بیا څه کې، وی صاحب ما ته معافینامه ولیږه. دی وایي چې ما دا وکتل نو زما په زړه کې تېره شوه چې دا سړی به غالبېږي او الله جل شانه به اقتدار او دغه واګ یې د ده په لاس کې ورکوي او د ده رسالت او نبوت به غالبېږي او دا ټول خلک به زیر دس وي د ده او دا مکه به د ده زیر تحت وي. زما په زړه کې دا یقین پیدا شو. نو دې دپاره یې ورته ووایي چې ما ته معافینامه ولیکه، مطلب دا که چېرې دغه وخت کې ته په مکه باندې غالب شوې او زه د یو مجرم په حیثیت رالم، نو اسې نه چې په نورو کې زم بیا زما سره ملاړ شي، نو چې دا معافینامه ما سره وي نو ما ته به چوټ او ازادي میلو شي. دا د څرمنې په یو ټوکړه باندې نبي کریم صلی الله علیه وسلم امر وکړو چې دا ورته ولیکو. کتابونو د سیرت لیکلي دي چې دې سراقه سره د لارې توخم وه، د خوراک څښاک سامان. دې سراقه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ووایي چې صاحب ما سره دا سامان دی چې دې کې تاسو څه پکار یې هغه واخلئ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل مونږ ته د هیڅ ضرورت نشته. وی نور سامان سفر ته پکار وي چې څه شی وي تاسو وګورئ چې هغه درکوله تیار یم، وی نه مونږ ته د هیڅ ضرورت نشته. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته یو جمله وفرمایله چې
چې اے سراقه ستا به هغه وخت څه حال وي چې ستا په لاس کې به د کسرا کړۍ پرتې وي، کړۍ بنګړي غټ غټ. هغه زمانه کې به سلاطینو باچاهانو د سرو بنګړي په لاسه جوړ غټ رواجو او دا لې چې به د هغې نه ډکې کړې وې په سر باندې به تاج د سرو. نو دا څیزونه مې اچول. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته دې موقع باندې دا وفرمایل د کسرا دغه وخت کې د فارس چې هغه ډېر لوی وسیع حکومت و، د هغې بادشاه د هغه د بادشاه لقب او په دنیا کې د دوه طاقتونو یو کسرا او یو قیصر، یو فارس او یو روم. کسرا د بادشاه لقب او قیصر او کسرا او روم فارس او روم د ملکونو نومونه. دغه وخت کې د دې په باره کې دا تصور چا نه شو کولی چې داسې زمانه به راځي چې مسلمانان به هغه په فارس باندې قبضه وکړي او کسرا باندې به غالب شي. د چا خوا خاطر کې دا نه تېر ځکه چې یو طرف ته مکه وړغونه علاقه، هلته مسلمانان تنګ او د تکلیفونو د وجې نه او د مصیبتونو د وجې نه او د عذابونو د وجې نه هغې مکې نه مدینې منورې ته هجرت وکړو. داسې یو جماعت وړوکی به څنګه په دې خلکو باندې غالبېږي؟ د دې مبارک وحد عمومان هم نشو کوي. دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پیشګویي وه، لکه څنګه چې دا تیره د اس په ځمکه کې ننوتل په سپینه ډاګه دا معجزه وه. دغسې دا پیشګویي و، دا د نبوت دلیل دی، نښه ده چې دا د الله پیغمبر. چې دا یې ورته ووایي نو په دې باندې بیا وروستو عمل شوی دی ښه. او هغه دا چې د حضرت عمر رضی الله عنه په دور خلافت کې چې کله هغه امیر المؤمنین دی، دغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دنیا نه تشریف وړی او ورپسې ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره پاسه 2 کاله حکومت وکړو. بیا په هغې پسې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه حکومت راغلی امیر المؤمنین و. د هغه په زمانه کې دغه فارس باندې قبضه کړي او مسلمانانو او کسرا ته شکست ورکړی دی او د کسرا چې څومره د هغه په دربار کې قیمتي سامان و هغه ټول راغلی مدینې منورې ته په مسجد نبوي کې پروت و. په هغې کې دا کړۍ وي، دا بنګړي. او دې زمانه کې سراقه ابن مالک ابن جعشم مسلمان شوی دی. حضرت عمر رضی الله عنه په ټوله خزانه کې چې څومره مال او سره زر او سپین زر او نور څیزونه په هغې کې دغه بنګړي راواخېسته. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې حدیث مبارک نه خبر و او سراقه ته یې وویل چې ای سراقه راشه. هغه یې راوړاندې کو او هغه ته یې هغه بنګړي واچول چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم پیشګویي پوره شي. او بیا یې دا مال راواخېستو مسلمانانو کې بیا تقسیم کړی. نو دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیشګویي بیا وروسته پوره شوه. په دغه موقع یې ورته ورکړي وه سراقه ته. سراقه چې دا واچول نو د هغه مختلف الفاظ دي. هغه وایي د هغې مفهوم دا دی چې ټول تعریفونه هغه ذات لره دي چې د فارس د بادشاه د کسرا زیورات او د هغه کړۍ د سراقه غوندې یو عربي په لاس کې نن پرتې دي او هغه قادر ذات دی، مقتدر او قوت والا، هغه داسې کولی شي. او بیا د هغې نه پس هغه کړۍ په مال غنیمت کې په مسلمانانو باندې تقسیم شو. چې کله دی واپس کېدو نو ده ووایي څه خدمت نور چې تاسو څه شی نه لئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل یا د خپل طرف نه ووایي چې تاسو طرف ته چې کوم سړی تاسو پسې ګرځي او ستاسو په تلاش او لټون پسې راځي نو زه به هغه واپس کوم. نبي کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې ټیک ده. نو سراقه د دې ځای نه واپس شو. دغه وخت کې دا دشمن دی، کافر دی، وعده یې کړې ده. نو چې څوک به را روان نو ورته به وایي چې دې طرف نظر هلم دا علاقه ما ټوله وکړه، د دې بله نشته. په دې شکل دی واپس شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مخکې لاړو، دغه قافله ځي. نن سبا چې په بس کې ته ځې نو تقریبا 8 غنټې لګي، 6 غنټې لګي. او چې په موټر کې ځي او په موټر وی باندې موټر ځي تیز رفتار ګاډی نو په هغې کې تقریبا 4.5 غنټې لګي او تقریبا 450 کیلومیټر په موټر وی باندې دا فاصله ده تر مدینې منورې پورې. هغه زمانه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې دا په صحرا او د غرونو په منځ کې تللو او ظاهره ده چې ته پیاده ځې یا په اوښ باندې ځې نو ته به ځان ته سمه لار ګورې. نو کله سړی دې طرف ته او کله ښي طرف ته او کله ګس طرف ته دغه لار په دې شکل نبي کریم صلی الله علیه وسلم وهلي. په لاره کې په یو ځای کې یو زنانه وه مشهوره، د هغې مېلمستیا ډېره مشهوره، ام معبد د هغې نوم و.
د هغې د خاوند نوم ابو معبد راځي، کنیت باندې مشهور دي دواړه. د دوی خیمه راغله، رسول الله صلی الله علیه وسلم او دغه قافله د هغې په خیمې باندې تېرېده. دغه وخت کې دوی ته د خوراک څښاک ضرورت دی، او دا زنانه په مېلمستیا کې مشهوره وه. دې سره چې به څه کجوري وي یا به ورسره پی وو یا به ورسره بل شی و، نو هغه به مسافرو ته وړاندې. دا په خپله جونګړه کې ناسته ده. ابوبکر صدیق رضی الله عنه دې نه تپوس وکړ د خوراک څه شته؟ ویل چې نه، که څه وی خو ستاسو مخې ته به هېڅ شی نشته، کجوري نه وي، پی نو بل څه شی نه، دا نو ستاسو نه قربان. دا ډېره یعنې مېلمستیا کې ډېره مخکې وه دا زنانه، خاوند یې په کور باندې نه. ابوبکر صدیق رضی الله عنه ولیدل نبي کریم صلی الله علیه وسلم وکتل چې د خیمې په ګوټ کې یو ټپه ډنګره بیزه ولاړه ده. نو دی تپوس وکړو چې دا بیزه خو شته؟ وایي چې دی کې خو پی نشته، او پی خو یې لاسه کوي چې دا خو دومره کمزوري ده چې د کمزورتیا د وجې نه دا چې ګرځي نو خپې رجل برجل او راغورځېږي، نو دا ځکه د رمې سره تلي نه د سران ده، نور څاروي تلي دي او دا ترې نه پاتې شوي ده، په دې وجه پاتې شوي چې دا ګرځېدی نه شي، ډېره زیاته کمزوري. نبي کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل که مونږ د دې په غلام باندې لاس وو دې نه پی مونږ ولشل نو ستا اجازت دی؟ وایي چې بالکل سر په سترګو. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د هغې په تو باندې لاس ووهل نو هغې کې پی راغله، غلام ځای ډکه شوه. نبي کریم صلی الله علیه وسلم هغه بیزه ولشله، لوښی ډک شو، غټ لوښی. پیغمبر علیه الصلاة وسلام په خپلو ملګرو باندې پی وسکو، ابوبکر صدیق رضی الله عنه، او په خپله یې وسکل او دې زنانه ته یې ورکړل، او بیا یې دا لوښی ډک کو، دې ته یې ویل چې دا سنبال که په دې خیمه کې، او په خپل کار یې راوړه. هغه زنانه حیرانه شوه، کتابونه لیکلي چې دې زنانه دغه وخت کې دا مسلمانه شوه، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په لاس باندې بیعت الاسلام او اسلام قبول کړو. دا حیرانه شو چې دا څنګه کار وشو. چې کله دی روان شو نو د دغې زنانه خاوند ابو معبد چې څاروي وسرول او رس په ختمېدو او نور په ډوبېدو کور ته راغلو. چې ویې کتل په جونګړه کې د پیو لوښی، غټ لوښی، هغه د پیو نه ډک پروت دی. دا خو دشته ده، سارا ده، میره ده. یې تپوس کوي د خپلې بیبي نه چې دا پی چېرته په کور کې خو د پیو څاروی نشته دی. ورته وایي چې دغسې یو مبارکه هستي راغلي وه او دغسې واقع وشوه. ما ورته وایي چې څه شته دی نه، او هغوی د دغه بیزې په غلام باندې لاس واله او د دې نه پی ولشل، دې کې پی پیدا شو. خاوند ورته وایي چې د هغه ما ته څه نښې بیان کړه، ځکه چې عرب تاسو ته مخکې ذکر شوي وه، په آثارو کې ډېر ماهر و، نښو نښانو کې. ښځې ورته ووایي چې دغسې مبارک رنګ یې و، داسې سترګې وې، داسې چې کله یې نښې بیان کړي نو ابو معبد ورته وایي چې دا ما ته هماغه هستي ښکاري چې کوم د نبوت دعوه کړې ده او د الله پیغمبر دی. دا بیا مسلمان شوي دي او د دوی کورنۍ مسلمان شوي دي، ګڼ افراد په دې کې مسلمانان شوي، دا ښځه خاوند هم مسلمان شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا معجزه وه. معجزات الله جل جلاله انبیاء کرامو ته ورکړي. د نبوت د دعوې سره چې کوم د الله پیغمبر وي، معجزه ناشنا کار د هغه په لاس باندې څرګندېدل، دا د نبوت دلیل دی. کوم سړی چې هغه دروغجن وي، کذاب وي، لکه مرزا قادیانی اوس استور شوی د ده نه مخکې نور داسې کسان تېر شوي، د رسالت او د نبوت دعوې سره معجزه دا دواړه څیزونه نشي جمع کېدی. چې کوم سړی دروغجن پیغمبر وي او الله جل جلاله پیغمبر نه جوړ کړی لکه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې نه د هغوی په زمانه کې څوک پیغمبر تېر شوی دی، نه د هغوی نه رستو او نه اوس او نه تر قیامته پورې. رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نبوت او رسالت الله جل شانه ختم کړی دی. خاتم النبیین هم دی او خاتم الرسل هم دی. د انبیاء سلسله د حضرت آدم علیه السلام نه شروع او تر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې راورسېده. او د دې دلایل تاسو ته د دې ځای نه بیان شوي وو مخکې په یوه موقع باندې د جمعې په ورځ.
رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د نور انبیاء په نسبت باندې دغه معجزات ډیر ورکړي شي. بعضی خلک د معجزات انکار کوي، ناشنا کار یا پاغي کې تعویل کوي. نو دې کې تعویل ته ضرورت نشته، ځکه چې معجزه ویل کېږي خرق عادت، خلاف عادت کار کوي. د الله جل جلاله په دې کائناتو کې بعضی کارونه موافق د عادت کی او بعضی مخالف د عادت کی، او عادت نه مراد هغه تکوینی ضابطه ده چې عام طور یو کار په هغه طریقه باندې کیږي، هغه ته عادت وي، موافق عادت. لکه د انور تاسو وینئ دا د نور خاتون راخیږي په قبله باندې بروزي، د نور خاتون راخیږي په قبله باندې بروزي، او روزانه مونږ د انور وینو، مونږ د پیدایش نه تر اوسه پورې وینو. زمونږ مشران د دې نه مخکې د غلیدلی د هغې نه مخکې الله جل شانه چې د دنیا کله آباده کړي ده او مخلوق یې پکې انسانان یې پکې پیدا کړي دي، د هغې نه مخکې الله جل جلاله دغه نظام شروع کړی. او دا انور چې کوم دی نو دا ګرځي په 24 غنټو کې د خپل ځای ته بیا واپس راځي، 24 غنټو کې شو روز کې. که چېرې دا انور د دې مشرق نه نور خاتنه راونخیږي او د دې په ځای د قبلې نه راوخیږي، دا خرق عادت کار دی، دا ناشنا کار دی. او دا بکیږي دا د قیامت په نښو کې چې کومه قرب قیامت تعظیم او غټه نښه ده چې دغه وخت به د توبې دروازه بندېږي، دا به هغه وخت کې چې انور به پروزي او بیا به د مغرب نه بیا راوخیږي، دغه ساعت به خلکو دغه وخت به خلکو ته ناشنا حالت. نو دې دا هغه ساعت دی چې دې ټایم کې به اجتماعي طور سره د توبې دروازه بند شي. زما عزتمنو د انسان په ژوند کې د انسان نه زمونږ په دې زندګۍ کې معصیت او ګناه ارتکاب کیږي، لیکن الله جل جلاله دا غي یو آسان حل او علاج موږ د بار رسته توبه چې الله ته وجوړي په خپل معصیت او بدکارۍ باندې خپېماني ظاهره کې پیمانه شي چې مانه بد شي، او الله جل شانه ته توبه واسي، نو الله پاک توبه قبلې په اخلاص که بیا ګناونه شي بیا توبه واسه، که بیا ګناونه شي بیا توبه واسه. د انسان په ژوند کې د هر کس په ژوند کې یو وخت داسې راشي چې په هغې کې بیا توبه بند شي، او یو به د پوره دنیا په آخر کې داسې وخت راځي چې په هغې کې به توبه بندېږي. د هر انسان په ژوند کې یو آخري ساعت داسې راځي چې په هغې کې توبه بندېږي. دا هغه وخت دی چې کله د انسان د بدن نه ساه وتل شروع شي، روح ووتو، نیم بدن شل او سینه کې لا ساه شته، روح شته، سترګې کار کوي، ژبه کار کوي. اوس دې ټایم کې چې کله عالم آخرت سره د تعلق پیدا شو، د هر څه په خپل سترګو باندې ویني، نو دغه وخت کې د توبه وباسي، نو دې ټایم کې توبه نه قبلېږي. او یو اجتماعي د دنیا توبه بندېږي چې کله انور د قبلې نه راوخي، نو دا خرق عادت کار دی. او داسې د قطب نه انور راوختو په سویل باندې پرېوتو، د سویل نه راوختو په قطب باندې پرېوتو، دا خرق عادت کار دی ناشنا، ځکه چې عام د عادت موافق نه دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په لاس مبارک باندې ډېر ناشنا کارونه الله جل شانه صادر کړي. د معجزې انکار کوونکې په حقیقت کې د الله د قدرتونو انکار کوي، او دې دا وایي چې زه د خدای دا قوت او طاقت نه منم چې هغه داسې کولی شي. والعیاذ بالله د دې مطلب هم دغه دی، ځکه چې معجزه کې چې کوم کار کېږي دا کوي الله، او چې د چا په لاس باندې او په کومې هستۍ باندې دا کار وشي، نو دا د هغه په دې کې تکریم دی، اکرام دی، کرامت دی، د هغه اعزاز دی پکې چې د هغه په لاس باندې هغه کار صادر شي. زمونږ خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په عربو کې د اوبو سخت قلت، د اوبو معجزه څو ځایه څرګنده شوه. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د پاره به لږې اوبه، یو کنډول او یو کټورې اوبه به الله جل شانه دومره کې چې ټول لښکر به وڅکلې، څاروي به اوبه کړل، اودسونه به پې وکړل، غسل به پې وکړو، لوښي به ډک کړل، دا ټول کارونه په هغې باندې وشو چې هغه د یو غټ کوی نه کېږي. دا ناشنا کار. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته چې څومره معجزات ورکړی شو د نورو انبیاو نه ډېر زیات محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، دا ټول د نبی کریم صلی الله علیه وسلم معجزات دي. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په دغه معجزاتو باندې کتابونه لیکلی شي. محدثین او حضرات د خپل احادیثو په کتابونو کې بعضې کتب مستقل د دې معجزاتو لپاره ذکر کړي. بهرحال دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم
معجزه وا او دا مخکم د رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزه وا دلته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وړاندې روان شو مخکې تلو نو د شام نه یو قافله روانه هغه کې حضرت طلحه رضی الله عنه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ترور زوی حضرت زبیر ابن عوام رضی الله عنه په دغه قافله کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د ملاقات شو نو هغه د شام نه د تجارت سامان روان کړو په هغه کې کپڑا موا کپڑا به مدینه منورې ته د شام نه راتله یا به د یمن نه راتله یمن د مدینه منورې نه په طرف د شام په طرف د شمال له د شام په طرف د شمال له او یمن په طرف د جنوب مدینه منوره کې مکه مکرمه کې د کپڑے د جوړولو د رختو نه کډای و نه پکور کې نه کارخانه وهس او هغه زمانہ کې کپڑا ډیره زیاته ګرانه تاسو د الله جل شانه او شکر مونږ ته د کول پکار دي چې په دې وخت کې کپڑا مونږ ته ډېر په ارزان قیمت باندې ملوي ډېر په ارزان قیمت په هغه زمانہ کې یو جوړه به د یو غوا په قیمت باندې ملوي یو جوړه به د یو اوخي په قیمت باندې ملوي یا به غړي غړي اوخي به په قیمتي جوړي په وس کې ورکي نو کپڑا ډیر ناویات شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم تدغه حضرت زبیر رضی الله عنه سپینا جوړا ورکه چې یا رسول الله دا چې کله تاسو مدینه منوره نه نوځي نو دا وایي او بعض روایتو کې راځي چې حضرت طلحه رضی الله عنه هم ورکو دغه رنګي ابو بکر صدیق رضی الله عنه ته هم دا جوړي ورکو اذن مخکې چې کله دای لاړل نو مخکې دغه سي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په لټون پسې یو قافله را روانه ده ځکه چې ډېر خلک ورپسې وتی په تلاش پسې انعام غټ انعام استه شو سلو خان په لاره ډېر خلکو تپوس کولو ابو بکر صدیق رضی الله عنه لارو پیجندو د لارې کسانو ځکه چې د تګ را تک شام ته ډېر زیاتو تجارتي قافلو کې د جاهلیت په زمانه کې هم او رسول الله صلی الله علیه وسلم تک را تک کم نو هغه ډېر چانه پیژندو چې کله به د صدیق اکبر رضی الله عنه نه په لاره کې چاته پوسو دی خو به پیژندو چې دا ابوبکر دی بیا به ورته وایي چې مما دا سره څوک دی ابوبکر صدیق رضی الله عنه به ورته وفرمایل رجل یهدیني السبیل رجل یهدیني السبیل لا یو سړی دی ما ته لار ښیي زما رهبر دی او تاسو ته ما ووایي چې هغه زمانه کې داسې کسان وو چې هغوی به لار ښوله ځکه چې د شګې د ریګستاني علاقې مثال په شان د سمندر دی ته په اوبو کې تېر شه نو په اوبو کې خو نښه پته ستا نه پاتې کېږي اوبه په بیا راشي وران کړي دغسې په شګنه علاقه کې چې قافله تېره شي څه کسان تېر شي نو په هغې باندې بیا شګه راوړي نو هغه لار پټه شي نو مخکې نه ښکارېږي چې دا لار په کوم طرف تللي ده دا زه اوس په منزل مقصود ته روان یم او که د هغې نه په خلاف سمت باندې روان کله به نور وو کله به نو کله به سپوږمۍ وه کله به نه وه کله به نور په سر ودرېدو چې په سر ودرېږي بیا سړی نشي معلوم او بیا غرونو کې یو طرف ته او بل طرف ته تل راتللو د غرونو په منځ کې لار ځان ته جوړولو او لار ایستل له لارې علم دا به ګران نو هغه زمانه کې به خلکو دلیل نیو د ځان دپاره چې هغه به ورته لار ښوله چې په دې طرف ځان ته به هغه ځای ته ورسېږي ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بدا جواب ورکو تو رجل یهدینی السبیل یہ ایک شخص ہے جو مجھے راستہ دکھاتا ہے دا یو کس دی چې ماته لاره ښیي خلکو ذهن ته به دا راغله چې دغه لاره ورته ښیي چې دا مدینې منورې ته ځي یا شام ته روان او رجل منکر دی طالبانو ته پته ده نکره به استعمال کړي او کله تنوین د تعظیم دپاره ځي د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په دې کې تعریض دا غي مطلب دا چې دا یو عظیم شخصیت ته عظیم کس ته او ماته لار ښیي کومه لار د هدایت لار صراط مستقیم د دین اسلام لار کومه لار چې سړی باندې روان شي الله جل جلاله ته پې رسي هغه لار راته ښیي یهدین السبیل الف لام په هغې باندې ده خلکو په ذهن کې به دا راغله چې دغه لار ورته ښیي دې ته تعریض زمونږ د اکابرو اوس هم دغه معمول را روان دی چې بعضې ځایونو کې چې په هغه ځای کې دروغ ویل اجازت او رخصت وي لیکن سره د هغې هغه ځای کې هم دروغ نه وي لکه تاسو ته مخکې واقعات بیان شوي مولانا محمد قاسم نانوتي رحمه الله د انګریزانو حکومت ته او علماو چې کله تحریک د انګریز خلاف پورته کړ نو انګریزانو به علما نیول
یا به تن سر پر کولو یا به پانسی کول یا به اور بل کو باغې کې به سوزول او یا به عارضی طور سره په جیل کې او په قید کې واچو. مولانا قاسم نانوتي رحمه الله دام په هغه افرادو کې دی هغه شخصیاتو کې دی چې په د پسې پولیس ګرځېدو د انګریز او د پیرنګي او یو ځل ورپسې سپایان راغلل جومات ته دی په جومات کې نو پولیس والا خو نه پېژندو نو دی د قد نه هم ټیټو وړوکې داسې قداور او لحیم و شحیم و جسیم بدنې نو او په سر باندې دغه وخت کې پټکیم نو غټ ټوپۍ وه. بعضې حضرات وایي چې جاروی په لاس کې وه، بعضې وایي تسبیح. نو چې څنګه پولیس والا رادن شول نو هغوی پې دا ګمان هم نه راتلو چې دا به هغه مولانا ځکه چې مولانا قاسم نانوتي رحمه الله چې د انګریزو خلاف هغه باندې خلک جمع کېږي، هغه به لوی شخصیت وي، د هغه به شان شوکت هم ډېر غټ وي. نو هغوی دې تپوس کوي چې مولانا مولوی قاسم کہاں ہے؟ نو دی چې کوم ځای کې ولاړو د هغې نه یو دوه قدمه وروسته شو، وایي تھوڑی دیر پہلے تو یہاں تھے، لږ ساعت مخکې خو دې ځای کې ولاړو. نو تھوڑی دیر پہلے یہاں تھے د ده په زړه کې هم دغه وه چې زه دوه قدمه وروسته شم دې ځای کې زه ولاړم. او د هغوی ګمان ته دا راغله چې دی وایي چې هغه دلته کې اوس دلته نه ووتو. نو هغوی ورپسې فوراً شت ول د جومات نه بهر لاړل چې نږدې وي چې ته لنډ کابو چې کله جومات نه خالي کړو نو دی یو طرف ته شته دې ته وایي تعریض. نو ابو بکر صدیق رضی الله عنه چې بچا تپوس کو چې دا څوک دی نو داسې به ورته نه وي. دې نه معلومه شوه چې کوم ځای کې اسلام ته نقصان رسی، مسلمان ته نقصان رسی او یا مثلا د په یو بعضې هستۍ سره ملت ته سخت نقصان رسیږي، په هغه وخت کې چې کوم دی نو ته د توریې نه کار اخیستی شي، د دروغو په ځای داسې خبره استعمالولو شي چې په هغې کې دوه احتمالات وي او ستا مقصد احتمال بعید وي، خلک د هغې نه هغه احتمال ظاهر مراد باندې په هغې پسې لاړ شي. داسې کولی شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې راځي چې کله به مبارک جنت ته تلو نو بیا به توریه کوله ور بغیرها چې دې طرف ته به تللو نو بیا به فرمایل چې دې طرف ته مونږ ځو، ځکه چې په هغه مجمع کې چېرته چې به اعلان کېدو ګڼ ملګري به په هغې کې کېدی شي څوک جاسوس راننوتی هغه ته پته ولګي او هغه دشمن ته اطلاع یوسي. نو دشمن ته چې به اطلاع لاړه نو هغه په خالی ځایونو پسې سر و نبی کریم صلی الله علیه وسلم د لښکر سره بل طرف ته. د دغې وجې نه فرمایي چې دا جنګ چل ول دی، الحرب خدعه، دا چل ول دی، ځکه چې کافر ته دوکه ورکول دي یو عام معاملات وي په هغې کې نه. په دې کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم غدر نه دی کړی. غدر دې ته ویلی کېږي چې سړی کړی لوز مات کړي، کړی لوز معاهده دا د دشمن سره ماتول د دې په اسلام کې اجازت نشته. چې چېرته د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سیرت کې د معاهدې او د لوز د ماتولو چېرته په تاریخ کې تذکره راغلي، د هغې پهل او د هغې اولیت چې کوم دی نو لومبی قدم پورته کړی دی مشرکین او کافرو، بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغې پسې جواباً کاروایي کړي. صلح حدیبیه چې په هغې کې کوم عهد شوی د 10 کالو دپاره شوی او هغه کافرو مشرکینو زر مات کړو، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیا مات کړو. نو بهرحال ابوبکر صدیق رضی الله عنه فرمایل رجل یهدینی السبیل، په دې شکل کې به مخکې لاړ. نو یو کس دی د هغه نوم دی برید اسلمي. هغه برید اسلمي هم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په لټون کې په تلاش کې هغه راوتی په لاره کې مخې ته ورغلو، داسې څه فاصله کې او یوازې هغه نه دی، هغه سره وسله ده او هغه سره 80 کسان دي، 70 کسان د خپلې قبیلې، دا د بنو اسلم قبیلې سره د تعلق. نبی کریم صلی الله علیه وسلم پسې راوتی او د نیولو یا د قتل قولو په اراده چې څنګه نږدې شو څنګه نږدې کېږي هغه خپل کیفیت بیانوي چې زما په زړه کې هغه ارادو کې فرق راتلو او چې څنګه نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره نږدې شو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته تپوس کوي من انت، ته څوک یې؟ وایي بریده، زه بریده یم. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ابوبکر صدیق صاحب ته مخ راوړل او ته فرمایي بره د امرنا، زمونږ معامله ټیک شوه، بره ده یخه شوه، یعنې سر ته ورسېده. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تپوس کوي چې ستا د کومې قبیلې سره تعلق دی؟ وایي چې اسلم من بني اسلم، د بنو اسلم قبیلې سره تعلق.
نبی کریم صلی الله علیه وسلم ابو بکر ته مخ راوړلو سالمنا اے ابو بکر موږ محفوظ شو بس ته بچ کله کله به د دې سيزونه نیک تفاول غشت نو دې چې څنګه نږدې شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته خپل قوم بیانې چې اول زدا غیر قتل په اراده راوته مو چې کله مې پیغمبر علیه السلام مبارک باندې سترګې پریوته او سره نږدې شو نو بیا مې غټو اراده د زړه نه وته او بیا وی چې یا رسول الله دا سره وکړه چې تاسو په لاس باندې اسلام قبول نو دغه بورې اسلامي په دغه موقع مسلمان شوی دی او د سره دا او یا کسان چې په اراده د قتل او د نیولو وروتي دا ټول مسلمانان شو رسول الله صلی الله علیه وسلم رو په پریوتو دا غینه پس محبت د پزړه کې داسې پریوت بیا وی چې یا رسول الله چې تاسو مدینه ته دنه کېږئ نو زه تاسو سره زم او زماده کسان مم د مخ کې مخ کې زی وته وی چې ټیک تا خو موږ د پاره جنډه پکار ده موږ ته کپڑا راکا چې هغه موږ ځوړند کو رسول الله صلی الله علیه وسلم ود کپڑا ورک د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام جنډې په مختلفو موقع باندې مختلف هغه جنډه د لرګي سره ځوړند کا او مخکې روان دي په دې شان نبی کریم صلی الله علیه وسلم وخت ختم شوی ان شاء الله نور بیا شي الله جل شانه دې موږ ته د خپل خو پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بصیرت طیبه باندې تک نصیب کی واخر دعوانا الحمدلله